أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. مخکې آیاتونو کې دلایل د توحید مختلف قسم دلایل ذکر کول، کله د دانې او د بمبتې د غینا د فصل او د بوټي د تیغ د راخېجولو د هغې د ماتولو، دارنګې ژوندی د مړ نه او مړ د ژوندي نه پیدا کول، دارنګې تیاره شلول او د هغې نه سبا راویستل، دارنګې شپه او ورځ مقرر کول، نور او سپومۍ د هغې حساب ګرځول، ستوري د هغې فایدې، بیا د اسمان نه اوبه راورول او په هغې باندې بوټي راخېجول، مختلف قسمونه مختلف قسم بوټي او فصلونه، کجورې، انګور، خوانان او انار، د هغې د پیدایش تذکره. دا څومره دلایل چې ذکر شو، په هغې باندې بیا یو خبره وکړه. الله وایي زما څومره په توحید باندې څومره دلایل مې ذکر کړه او څومره بیان وکړو، څومره دا خلک اینې وګوري بیا هم د هغې نه عبرت نه اخلي او د الله دپاره شریکان جوړوي. بیا یې اسمانونه او ځمکه الله پیدا کړي په یو نوي انداز باندې. خلک وایي د الله دپاره لوڼه دي، د الله زامن دي، د الله نازولی دي، نایبان دي. د هغې رد یې وکړو چې نه، د الله څوک نایب نشتی، څوک نازولی نشتی، د الله بیبي نشتی. بیا دلایل په توحید باندې په بله طریقو الله خالق دی، د هغه بندگی کوئ. الله الہ دی، الله رب دی، الله کارساز دی. الله رب العزت دا څومره نظرونه چې د الله په اختیار او په قبضه کې دي، الله یې اینی، لیکن که دا نظرونه الله طرف ته ګوري نه، الله نشي لیدی. د الله صفات خو لیدی کېږي، د الله صفات دي. الله باندې بعضې څیزونه داسې دي چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې الله پیدا کوونکی دی، الله یک یو دی. هغه څیزونه خو ښکاري، لیکن الله باریک بین خبردار دی. الله رب العزت په دنیا کې موږ خبره کړوه چې لیدل د الله رب العزت ممکن دي، خو په دنیا کې واقع نه دي. بیا دا څومره دلایل چې دي دا د پوه کولو دپاره دي. نو څوک چې ځان یې پوه کو، راغی ایمان یې راوړ، نو د خپلې فایدې دپاره، او چا چې ځان ړوند کو نو په هغه باندې به وبالي. الله وایي ته په هغې باندې حفاظت کوونکی، د هغې باندې نګهبان چوکیدار څه نه. دا دومره قسمه قسم دلایل ذکر شو. دې نه وروستو هغه بله عقبه وه، کله چې خلک د هغه مخکینو خبرو نه وزګار شو چې ښه دا مسله یې شروع کړله، دا تجو په قرآن باندې پوه شوي او دغه یوه مسله دې شروع کړله، بله چته وکړه. دغه یوه مسله د شرک او شرک دې شروع کړله، هلته کې وی ولتستبین سبیل المجرمین. دا دې دپاره کوم چې لار د مجرم او لار د موحد جدا جدا شي. اوس دې ځای نه بله عقبه ده چې
کله دا بیانونه ته وکړي نو دې سره بیا بل جواب نه وي، بیا وي ښه دا د پلانکي شاګرد دی اوس راته پته ولګېده، هغه خو زمونږ دا کړلي او دا نقصانونه یې کړلي او پلانکې کړلي ډینګې کړلي. کله به دا وي کله به یو څه وي هغه په خپله باندې په خپله زمانه کې شریو هغه شر جوړ کړی او دی راغلی دی هم شر جوړ کړلی. کله به یو څه وي کله بل څه وي. دلته کې لفظ ذکر کړلی درسته نو د هغې ګڼې معنی ذکر کوي. یو درسته په معنی دارسته، درسته چې تا لوستل کړلي، یا درسته باندې ممن تعلمته تا د چا نه کم ځای کې دې سبق ویلی، ته د چا شاګرد دی، ته په کومه ډله کې نن سبا خو خبرې دغه روانې دي، د ډلو خبرې دي، د پرو خبرې دي. کله وایي دا پلان کې دی او دا پلان کې دی څه نومونه جوړوي او هغه څه قصې شروع کوي، وایي دې دپاره چې د سره جګړه وکړي. کله وایي دا خبره دا مخکې درسته تا لوستل کړلي د پلان کې نه، کله وایي دا مسله دی مخکې څو پیره بیان کړله بس که دی نه نور قلار شه، دا زړه مسله دی شروع کړله، دا خو زړه مسله ده وایي. کله وایي دا د هغې پخوانی دور د دقیانوسي دور خبرې کوي، وایي د پتر د دور خبرې کوي، پتری ورته وایي، مطلب پخوا به خلک په ګټو باندې کېناسته، د هغې زمانې خبرې دی کوي. کله به وایي یو قصه به کوي کله به بله کوي، کله به یو نوم بدنام کړی کله بل به بدنام کړی، هغه طرف ته به نسبت کوي. الله یې ورته وایه ستا کار به صحیح، ستا کار به دای تابعداري کوه د ما اوحی الیک، د قرآن تابعداري کوه، د سنت تابعداري کوه، مشرکانو نه اعراض کوه، خبره بیانوه صفا، کنزل مکوه، بد ردې مه وایه، د چا سپکاوی مه کوه، اگر که هغه بوتان ولی نه دي، هغه کافر ولی نه دي، خو سپکاوی مه کوه. ولې که هغه ته سپکاوی وکړې، ته څه خبرې وکړې نو خبره به داسې شي چې هغه به په جوش کې راشي، هغه به په انتقام کې راشي، نو هغه به بیا د الله سپکاوی به کوي، هغه به د قرآن سپکاوی کوي، هغه به د پیغمبر سپکاوی کوي. نو په دې باندې هغه به ډېر لرې لاړ شي چې څوک الله ته بد وایي، د الله سپکاوی کوي، د قرآن سپکاوی کوي، د پیغمبر سپکاوی کوي، نو دی ډېر لرې ځي. الله طرف ته ورګرځېدلي. دارنګې د نښې د راتلو د دلایلو د ذکر کولو دلایلو د راتلو د هغې خبرې دا خلک کوي، موږ ته دلایل پیش کا، موږ ته نښې پیش کا. وایي نښې څه دي؟ نښې خو قرآن کریم دی، قرآن کریم راشئ وګورئ. هغه وخت کې خبره داسې وه چې د الله رب العزت سره آیاتونه را لیږل خو د الله کار دی، نښې را لیږل، معجزې را لیږل دا خو د الله کار دی، په دې کې خو زما څه اختیار نشتی. الله وایي موږ به دغه راولیږو هم، لیکن دا خلک چې کم په ضد باندې دي، عناد باندې دي، چرته نه راځي. دلایل ورته وښیه، قرآن به ورته پیش کې، احادیث به ورته پیش کې، لیکن دی بیا هغې کې ځان لګیا به تعبیرونه پکې کوي. وایي نه د دې مقصد دا نه دی، نورې خبرې به کوي. الله وایي زړونه نظرونه الله وایي دا زما په لاس کې دي، پرېږده دې لره چې په خپلې په دغې سرکشۍ کې سرګرداني. وکذالک نصرف الآیات، دارنګې تفصیل سره بیان کړي موږ آیاتونه، ولیقولو درسته،
وکذالک نصرف الآیات دارنګې تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه ولیقولوا درستا نو انجام بداشي دا خلق بوئی تا لوستل کړلی یا د چا نه لوستل کړلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وی انما يعلمه بشر دته خدا بشر یو غلام دی هغه ته داخی کله وی درستا معنی ممن تعلمتا تا د چا نه سبق ویل چې تلګای دا خبرې کې ستا استاد څوک دی کله و بیا لګای دا هو پخانی مسله ده نوې مسله وکچرتا دا پخانی خبرې دا پاتشي دي ته بیا د هغې د پتر د زمانې خبرې کې وي وکذالک نصرف الآیات دارنګې تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه ولیقولوا درستا نو انجام بداشي دا خلق به وایي درستا تا لوستل کړلی ولنبینه د پاره دی چې موږ بیان کو دی لرا لقوم یعلمون قوم د پاره چې پوهیږي اتبع ما اوحی الیک تابعداری کو دا اوس چې وحی کول کیږي تا ته استاد رب د طرفنا لا اله الا هو نشته لایق دی بات سوا دا غنا بل وارث عن المشرکین او اراس کو د مشرکانو د ډلینا مشرکان اراس کو مشرکانو سره ناس ته پاسته مکوا ولو شاء الله ما اشرکو کچری الله غوخته زوري کوله په خلکو باندې د خلکو به شرک نه وکړي وما جعلناک علیهم حفیظا نه ګرځوره مونږه ته په دې باندې حفاظت کوونکې ته په دې باندې چوکیدار خو نه وما انت علیهم بوکیل او نه ته په دې باندې کارساز ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم کنزل مکوا بدرد موایا سپکاوه مکوا د شان نه حقیقت خبره مکوا دار سړی سره کنزل بدر دی ویلیاس د ځان نخکته خبره د خپل شان نخکته خبره دا مناسب نه بعض خلکو سره یو سړی خو عادت ته د کنزل عادت ته د بدر د عادت ته هر څه چې یوې سپروا نه کوي لیکن دا بعض خبر چې سوکو کی وای دا خبره خو ټیک د صحیح ده لیکن د پلان کې لدا ویل نو پکار وای دا د سره خو نه کوي دا خبره اگر چې صحیح ده خود سره د خپل سره مناسب نه د شان سره مناسب نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو رحمت للعالمین دی د پیغمبر ورسبم دغه سی هغه د خلکو خیر لټي خلکو ته وداسي خبرې نه کوي چې هغه باندې خلک بدزونه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله ویلی دا د الله رب العزت رحمت ده چې لنت لهم تعالی د دې پاره نرم شوه ولو كنت فظا غلیظ القلب کته چروي بد زبانه جبن ناکار وي غلیظ القلب سخزړې وي لنفذ من حولک نو داخله بتلی استاد اخوانا الله رب العزت تعالی اخلاق درکړلی انک لعلى خلق عظیم وي ته په اوچت اخلاق باندې نو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله نو دارنګه هغه سړی چې هغه د پیغمبر په مسله ودرېږي نو هغه هم داسي بدرت بنوي کنزل بنه کې سپک خپل بنه خوځي نو مبلغ ده هغه د پانم دا پکاري چې هغه اخلاق د پیغمبر اخلاق پیغمبري اخلاق خپل کیږي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم او کنزل مکوا بدر دې موایا کسان ته چې داخله کو ترا مدد شوی دا الله نه سیوا فيسبوا الله عدوا نو دا خلق به کنزلو کی الله تا په دشمنی باندې بغیر د علم نه بغیر د پوهینا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بدر دې موایا سپکاوه مکوا نو ته دا غي سپکاوه کې نه بیا استاد رب سپکاوه کوي کنه فيسب الله عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل امه عملهم دارنګ ډولې کړي موږ هر امت ته دا عمل داغي عمل هر امت ته داغي عمل خېست کړي شی ډولې کړي شی دی لګیا دي باز خلکو ته هر یو
تخپل عمل خیسته دی په هغې باندې لګیا دی بس عمل پې کوي هغې باندې فخر کوي هغې باندې وایي دا زما د کامیابۍ دی. وایي بعضې کارونه به داسې چې هغه غلط یا به تا ته معاشره کې ښکاري چې دا صحیح ښه کار نه کوي دی وایي نه دا خو زما دین دی. وایي ډېر داسې دي. کذالک زینا لکل امة عملهم ثم الی ربهم مرجعهم بیا د دې رب طرف ته د دې ورګرځېدلې فینبئهم نو خبر به ورکوي دې لره بما کانوا یعملون په سبب دا چې دوی کوم عمل کاو. واقسموا بالله جهد ایمانهم او قسمونه کړلي دې خلکو په الله باندې کلک قسمونه د دې لئن جاءتهم آیة کچرې راشي دي تاسو نخه لیؤمنن بها نو خامخا ایمان به راوړي دي په هغې. قل انما الآیات عند الله وتو یقینا نخې راوړل دا خو د الله کار دی د الله د طرف نه دي. وما یشعرکم څه خبر درکوي تعالی انها اذا جاءت یقینا دا نخې کله چې راشي لا یؤمنون دا خلک بیا ایمان نه راوړي. بعضې خلک یې که سل دلیل ورته پیش کړي که نه مني هر قسم. بعضې وروسته ورپسې د اولني آیت د پارې کې وایي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکة وکلمهم الموتى بیا هم دې نه مني ښه دلته هم وایي تعالی څه خبر درکوي چې کله دا راشي دوی به ایمان راوړي نه ایمان نه راوړي. ونقلبهم افئدتهم او اړو راړو موږ زړونه د دې وابصارهم او نظرونه د دې سترګې د دې کما لم یؤمنوا به اول مره لکه څنګه چې دې ایمان نه راوړی په دې باندې اول پیر. ونظرهم او پرېږدو موږ دې لره فی طغیانهم یعمهون په سرکشۍ د دې کې سرګردان. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه کچرې نازل کړی موږ دې ته ملائک را لېږلي وې موږ دې ته ملائک وکلمهم الموتى او خبرې کړې د دې سره مړو. وحشرنا علیهم کل شیء قبلا او راجمع کړی موږ په دې باندې هر شی مخامخ. ما کانوا لیؤمنوا نو دي چې ایمان راوړی وی الا یشاء الله لیکن دا چې وغواړي الله الله څه وغواړي هغه کوي. ولکن اکثر الناس یجهلون لیکن اکثر د خلکو نه د جهل نه کار اخلي. هر شی مخامخ وتره د قبرونه مړی را پاسي که نه پلار نیکه را پاسي هغه ورته وایي چې هلکه دا سړی چې کومه خبره کوي دا صحیح کوي دا رښتیا کوي. موږ باندې دا د مر نه وروستو زنکدن کې د مر نه وروستو موږ دا ولیدو موږ ته زموږ تجربه وشو چې واقعي دا خبره داسې ده. لیکن دا خلک کم چې په دنیا کې دي بیا هم ایمان نه راوړي. ښه الله ملائک را دی وایي ملائک دی راشي صورت په اول کې ملائک دی راشي د سره ملائک ولې نشتی حال دې تذکره کړو دلته دا ملائک کوم راغلی وی ملائک ورته خبره کړې وی چې او دا پیغمبر حق دی دا کتاب حق دی دا مسله حق ده. مړی مرا پاسېدل وی مړو سره هم خبرې کړې وی حشرنا علیهم کل شیء قبلا هر یو شی موږ راجمع کړی په دې باندې مخامخ. دا سارو تم دا ویلې وی حشرات تم ویلې وی نباتات تم ویلې وی. ما کانوا لیؤمنوا نو دي چې ایمان راوړی وی الا یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله الله څه وغواړي هغه کیږي. الله زور نه کوي په چا باندې لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي نه جهل نه کار اخلي. ورپسې دغه نه وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا بیا بل عقبه ده ایت تذکره انشاءالله بیا به وکړو. وکذالک نصرف الآیات دارنګې تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه ولی یقولو درستا نو انجام به دا شي دا خلک به وایي تا لوستل کړلي یا د چا نه دي لوستل کړلي یا دا خبره دي زړه راکېستل وایي. ولنبینه الله وایي د دې لپاره چې موږ بیان کړو دې مسلې لره د قوم یعلمون قوم دپاره چې پوهېږي. اتبع ما اوحی الیک تابعداري کوه دا هغه څه چې وحي کولی کېږي تا ته ستا د رب د طرف نه. لا اله الا هو هغه مسله دا ده چې نشته لاغ دی بعد سوا د هغه نه بل مشکل کشا نشتی بل پر یادرس نشتی بل الہ نشتی بل معبود نشتی بل ذموار نشتی د تبو د بادو د سرخوږي د دې شي ذموار بل نشتی هغه یو ذات ته هغه کوي. نو وعارض عن المشرکین او اعراض کوه د مشرکانو د ډلې نه اعراض کوه د مشرکانو نه د مشرکانو د کارونو نه. ولو شاء الله ما اشرکوا که الله غوښتی زور یې کولی په دې خلکو باندې دې خلکو به شرک نه وی کړی. وما جعلناک علیهم حفیظا او نه یې ګرځولی موږ ته په دې باندې حفاظت کوونکی.
وما انت علیہم بوکیل او نیت پدی مائے کارساز ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم او کنزل مکوا بدل دی موایا کسانو تا چې دا خلق وترا مدد شوی دا الله نه سوا فيسبوا الله عدوا بغیر علم دا خلق به بدر دوی الله تا دا خلق بس پکاویو کی دا الله په دشمنی باندې بغیر د صد پوینا کذالک دای دا سه ډیر راضی سو خبرو کی چتو ته استا مولا نوال دغه هغه تا د کنزل کئ کته ته استا پیر هغه استا پیرو کته ته استا خدای استا الہ تا چې کم چاته الہ ویلی تا چې کم د الله سره شریک کړل ناغه وسوي و استا الہ استا خدای کنزل و بیا کینو نو چې ته داغه پلار یادې مور یادې هغه وستا پلار مور یادې کته داغه خدای یادې نو هغه ځاله نور رشینی وللی کله یو دې کله بل هغه مکه کې 360 بوتانو هغه را کې استلو هغه ته لګیاو صبح روزانه وکړه د یو عبادت وکړه د بل عبادت بو نکته د هغه سپکاوي کې نو دی د الله سپکاوي وکي کذالک زینا لكل امه عملهم دارنګه ډول کړه موږ هر یو امت ته عمل داغي ثم الى ربهم مرجعهم بیا د دې رب طرف ته ورګرځیدل د دې فینبئهم نو خبر بور کوي دی لا بما كانوا يعملون په سبب د دې چې دې کوم عمل کاو واقسموا بالله جهاد ایمانهم او دا خلقو قسمونه کړلی په الله باندې کله قسمونه د دې لئن جاءتهم آیه کچر راشی دی تنخا لا یؤمنون بها خامخ ایمان براوړي دی پاغي قل انما الآیات عند الله وتوا نخا معجزه الله طرف ندی وما یشرکم وس خبر درکې تاسو لا انها اذا جاءت دا خبره کله چې راشي دا نخا معجزه لا یؤمنون دا خلق بیا ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم وابصارهم او اړو مونږه زړونه د دې او نظرونه د دې کمالم یؤمنو به اول مره لکه څنګه چې دی ایمان نه راوړې په دې باندې اول پیر ونظرهم فی طغیانهم یعمهون او پریدو مونږه دی لرا په سرکشی د دې کې سرګردان ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه کچری مونږه نازل کړه وې په دې باندې ملائک کچری مونږه را لګلې وې دیتا ملائک وکلمهم الموت او خبرې کړې د دې سره مړو وحشرنا علیهم کل شیء قبولا او راجم کړې وې مونږه په دې باندې هر شی مخامخ ما کانوا لیؤمنوا نو دې چې ایمان راوړې الا یشاء الله مگر دا چې غواړي الله ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر دې خلکو نه جهل نه کار اخلي الله رب العزت ته موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي او دعوانا الحمدلله رب العالمین صلی الله